Rahim, dear student, today our topic of discussion is movement of water through roots. دا هم ته پته را چې د پلانټ انحصار د پلانټ خوراک یا د پلانټ اوبه هغه د کوم دی نه سیلی پلانټس هغه د اوبو هغه د ځمکې نه سیلی که نه. اوس به موږ دا ډسکس کوو چې دا یو پلانټ یو بوټی هغه د ځمکې نه د نمکیات یا د اوبه څنګه جذب کوي. د دې طریقې کار سره د میکانیزم څه دی. process involved in absorption by roots یعنی د جرړې په کومو طریقو سره نمکیات او د اوبه هر څه جذب کوي. نو په کې مختلفې طریقې دي. یو طریقه پکې سره پیسیو اپټیک، بل پکې دی فیسیلیټیټډ ډیفیوژن او دریم پکې دی ایکټیو ترانسپورټ. د دې خبرې دا مطلب شو چې کله یو پلانټ هغه منرل ابزارب کوي یا واټر ابزارب کوي نو په کې مختلف پروسس انوالو دي. پای کې به صحیح پیسیو اپټیک وي. پیسیو هغه پروسس دی چې پای کې انرژي نه استعمالیږي. دا خبره ځان سره نوټ کړه، څه پکې نه استعمالیږي؟ انرژي. او فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دا هغه ډیفیوژن دی چې دا د کیریر مالیکول د وجې نه دی. د څه وجې نه یې رقم چې کله هغه ډیفیوژن چې پای کې زموږ سره کیریر مالیکول یا پروټین پکې انوالو وي او هغه د یو ځای نه بل ځای ته کیری کوي نو دا ته به څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. خبره کلیر شوه؟ او بل پروسس د ایکټیو ترانسپورټ. واټ از ایکټیو ترانسپورټ؟ ایکټیو ترانسپورټ څه ته وایي؟ هغه ترانسپورټ اف مټیریل چې هغه د لو کنسنټریشن نه های ته کیږي with the help of ATP. د څه په مدد سره؟ د ATP په مدد سره. نو ته بیا موږ څه وایو؟ ایکټیو ترانسپورټ. دې ته وکړه process involved in absorption by roots, the passive uptake movement of ions from soil to roots from higher concentration to lower concentration by diffusion. د higher concentration او lower concentration څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې یو شي مقدار په یو ځای کې سیوایو په بل ځای کې کم وي نو دی ته موږ څه وایو؟ higher concentration to lower concentration. لکه اوس یو کس چې هغه په ځان باندې سپری کړې ده نو دغه چې کم کس په ځان سپری کړي په دې کې د هغه مالیکیول هغه مقدار سیوا دی په باډي کې. بل کس چې هغه ته پته وي لکه دا خو سپری کړې ده نو دغه پروسس موږ څه وایو چې دا د های کنسنټریشن نه لو کنسنټریشن ته څه شو؟ ډیفیوز شو. دې ته بیا موږ څه وایو سټوډنټ؟ پیسیو اپټیک. بیا موږ لیکلي چې سیپ څه ته وایي؟ واټ از سیپ؟ سیپ څه ته وایي رقم؟ نو چې کله زموږ سره منرل مختلف نمکیات اوبه هغه حل شي یو سلوشن جوړ کړي دې ته بیا موږ څه وایو؟ سیپ. خبره کلیر شوه؟ Facilitated diffusion. It is diffusion on which carrier molecule within cell membrane transport nutrient across the membrane. دا facilitated diffusion دا هغه diffusion دی چې په دې کې carrier molecule انوالو یا carrier molecule سری زموږ سره پروټین دی. لکه دا موږ پلازما membrane structure ډرا کړی چې دا زموږ سره lipid layer دی دا پکې سری دا چې ما کوم ډرا کړی دی دې ته زه وایم چې دا سری دا carrier دی. دا سری رقم کیریر دی چې دا مالیکول دی یو سایډ نه راخلي او بل سایډ ته کیری کوي نو هغه ډیفیوژن چې باید کې دا کیریر مالیکول انوالو وي نو دا ته به څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. pathways of water transportation in plant. په پلانټ کې په کومو طریقو سره واټر ابزارپشن کیږي یا واټر د یو ځای نه بل ځای ته ځي. پلانټ ابزارب واټر پلس منرل تھرو روٹ هیئرز. دا پلانټ نمکیات د ارث دا د څه په ذریعه ابزارب کوي؟ دا د روٹ هیر په ذریعه ابزارب کوي. د څه په ذریعه؟ لکه فرض کوم داسې یو روټ جوړ کړو که نه نو د جرړو سره کچ کچ داسې ویښته شانتي دا ته موږ څه وایو؟ روټ هیرز. دغه روټ هیر په مدد سره دا پلانټ چې کوم دی هر څه ابزارب کوي د سویل نه. د وال اف روټ هیر آر پرمیبل. د روټ هیر چې کوم وال دی دا پرمیبل د دې نه هر څه پاس کیدی شي. The wall of root hair are permeable to water and mineral, but the cell membrane is semi-permeable. خو دا cell membrane سره دا semi-permeable. د semi-permeable څه مطلب؟ چې هغه د مټیریل سلیکشن کوي. د مټیریل څه کوي لکه سلیکشن کوي نو ته موږ څه وایو؟ semi-permeable. او دا زموږ سره دا سویل دی او د سویل متعلق موږ داسې لیکو چې it is the mother. دا څه شی دی لکه it is the mother of nutrient. د پلانټ دپاره مور څوک ته؟ د پلانټ دپاره مور څوک ته لکه سویل. د دې سویل نه ورته هر څه خوراکونه میلاویږي. سویل از د مدر اف نیوټرین. په دې کې زموږ سره واټر دی منرل دی نو دا به ابزارب شي څه د اپیډرمل سیل ته. اپیډرمل سیل نه به دا فارورډ کیږي کارټیک سیل ته. د کارټیک سیل نه به دا فارورډ کیږي انډوډرمس ته. انډوډرمس ته به دا فارورډ کیږي څه ته؟ پیریسایکل ته.
او د پیریسایکل نه به دا څه ته فارورډ کیږي زایلم ته دا اوس موږ په ډیټیل سره ډسکس کوو 3 pathways in plant په پلانټ کې 3 لارې دي چې کله په پلانټ کې منرل یا د واټر د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسپورټیشن کیږي نو څو لارې دي 3 یو ته موږ څه وایي اپوپلاسټ پاثوے بل ته موږ څه وایي سیمپلاسټ پاثوے او دریم ته موږ څه وایي ویکیولر پاثوے دا خبره سره نوٹ کې اپوپلاسټ پاثوے دویمه سره سیمپلاسټ پاثوے دریمه پاثوے سره ویکیولر پاثوے اوس دا ولنه موږ ډسکس کوو چې اپوپلاسټ پاثوے it is non-living pathway movement of water through adjacent cell wall by the process of capillary action through intercellular spaces is called apoplast pathway. A student dita da non-living pathway pa sa wajh wai ta sur pata shta zaka che pare ki da circulation of material ki through sa adjacent cell wall او دا موږ ته پته را چې دا سیل وال څه دي دا نان لیوینګ دي نو ځکه په دې وجه دې ته څه وایي نان لیوینګ پاثوے بله خبره ما لیکلې ده چې په دې کې کیپیلري ایکشن انوالو دی څه پکې انوالو دی لکه کیپیلري ایکشن واټ از کیپیلري ایکشن نو دلته دا زموږ سره واټر مالیکیول دي او دا زموږ سره یو کچ شانې کنټینر دی لیټ سپوز یا زموږ سره زایلم دی نو موږ داسې لیکو چې رایز آف مالیکیول ان ا نیرو ټیوب رایز خطو ته وایي که نه rise of molecule in a narrow tube is called capillary action خبره پوه نه شوې چې کله زموږ سره په یو تنګ ټیوب کې دا واټر مالیکول بره خیږي نو دغه عمل ته موږ څه وایو capillary action خبره پوه شوې ها اپوپلاسټ پاثوے دی ته موږ نان لیوینګ پاثوے هم وایو ځکه چې په دې کې سیل وال انوالو وي موومنٹ آف واټر تھرو ایڈجسنٹ سیل وال by the process of capillary action ویستا the rise of water molecule in a narrow tube is called capillary action ځکه چې دا water molecule د یو بل نه جدا کیږي د پښتو یو متل دی که نه اوبه په ډانګ نه بیلیږي که د اوبه موږ داسې وهو که نه د یو بل نه جدا کړي د یو بل سره اټیچ دي یو بل سره نښتي دي او که تاسو خیال کړي پخوا به د نیشنل پارټۍ چې کوم نښه ده تاسو په دغه څه شي دي لالټین نو په لالټین کې دننه پرتواغ شاندې پروت دي که نه اصلي اباتی شانتی کنه نو هغه باتی که تاسو خیال کړئ لاټین نه دننه هغه آیل تیل بره راکاږي نو دغه عمل ته موږ څه وایو کیپیلري ایکشن په دې خبره پوه شئ دغه عمل ته به څه وایي کیپیلري ایکشن سیمپلاسټ پاثوے اٹ از ا لیوینګ پاثوے د سیمپلاسټ پاثوے ته موږ لیوینګ پاثوے هم وایو ځکه چې په دې کې زموږ سره سایټوپلازم انوالو دی د موومنٹ آف واټر پلس منرل تھرو The cytoplasm of adjacent cell from root hair to xylem is called symplast pathway. هغه pathway هغه لاره چې پای کې زموږ سره د سیل سایټوپلازم په منځ کې د واټر یا د منرل موومنټ کیږي نو دی ته موږ څه وایو سیمپلاسټ pathway او دریمه pathway زموږ سره ویکیولر pathway موومنٹ آف واټر مالیکیول تھرو ویکیولز آف سیل is called ویکیولر pathway او په دې کې موږ ته پته را چې کوم یو فورس به پکې انوالو وي اسماټک څه به انوالو وي لکه اسماټک فورس از انوالوډ دا اوس د درې وړه پاثوے ډسکس کوم سټوډنټ دا زموږ سره فرض کړه دا سوایل دی د دې سوایل نه واټر او منرل د پلانټ سیل ته انټر کیږي نو دې درې لارې دي څو لارې دي یا خو به دا داسې کار کوي چې په دې ایډجسټنټ سیل وال ته به انټر کیږي څه ته به انټر کیږي لکه ایډجسټنټ دا اوس دا سیل وال دی که نه چې کله دا مټیریل سرکولیشن کوي په ایډجسټنټ سیل وال کې یا په انټر سیلولر سپیسز کې by the process of capillary action لکه دی خو د نور سیل ټچ کوي نه بلکې په څه کې روان وي په سیل وال کې روان وي داسې سټپ بای سټپ او کم دی ته ځان راورسوي زایلم ته کم دی ته لکه نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو اپوپلاسټ پاثوے بیا ورته غوږ شه دا زموږ سره سوایل دی د سوایل نه منرل او واټر هغه انټر کېږي د by the process of diffusion by the process of facilitated diffusion by the process of osmosis او دا واټر مالیکول چې کله په د ایډجسټنټ سیل وال کې سرکولیشن کوي داسې روان وي سټپ بای سټپ او زایلم ته ځان راورسوي نو دې ته موږ څه وایو اپوپلاسټ پاثوے کلیر دویمه طریقه داسې ده چې کله دا سیل واټر ابزارب کی
صحیح ده سټوډنټ. نو دا هم ته پته ده چې کله دا سیل واټر ابزارب کی په دې کې پریشر بیلډ اپ شي او د یو سایټوپلازم نه بل سایټوپلازم ته بیا د بل سایټوپلازم ته بیا د بل سایټوپلازم ته سټپ بای سټپ واټر هغه انټر کیږي او زایلم ته راورسي نو دې ته موږ څه وایو سمپلاسټ پاثوی. دریم طریقه کار داسې دی چې په دې سیل کې دا دننه ما دا ام شانتې جوړ کړی دی. دا پکې څه دی لکه دا پکې ویکیول دی دا څه دی ویکیول دی او دا چې کوم کنیکشن ما جوړ کړی دی ته وایي پلازموډسمیټا. څه ورته وایي پلازموډسمیټا. These are the cytoplasmic connection between cell wall. د سیل وال په منځ کې د سایټوپلازم چې کوم کنیکشن دی ته به څه وایي پلازموډسمیټا. دا خبره کلیر ده چې کله واټر ابساربشن کیږي دا هم ته پته را چې د ویکیول نه چاپیره یو ممبرین دی ته به څه وایي ټونوپلاسټ. څه به ورته وایي لکه ټونوپلاسټ. په دې کې منرل سیوا دي چې کله دا واټر ابسارب کړي نو په دې کې زموږ سره اسماټک پریشر هغه څه شي هغه بیلډ اپ شي. نو چې کله پریشر سیوا شي دا بیا واټر د ایډجسټنټ ایریا له ورکي بیا دغه شان دی کې دا پریشر بیلډ اپ شي بیا دا سټپ بای سټپ په دې ویکیول کې او سټپ بای سټپ دې ویکیول کې او په اخره کې دا واټر زایلم ته راورسي نو دا یې ته موږ څه وایو دا یې ته موږ وایو ویکیولر پاثوی. دا یې ته به څه وایي ویکیولر پاثوی. چې کله په پلانټ سیل کې د یو ویکیول نه بل ویکیول ته د واټر یا د منرل مومنټ کیږي نو دا یې ته به څه وایي ویکیولر پاثوی. سټوډنټ دا اوس مونږ د یو روټ هغه اناټمي ډسکس کړې ده دا ځان سره نوټ کړي. دا زموږ سره یو ډایکاټ روټ دی دا پکې روټ هیر دی دا کونډه شانتې نه ده داسې پکې ډېر شي داسې نو دا ته موږ څه وایو چې دا پکې څه دي سټوډنټ دا روټ هیر دی. دا روټ هیر بای د پروسس آف ډیفیوژن یا اسموسس د دې سویل نه منرل واټر ابزارب کی چې کله ابزارب کی دا زموږ سره چې کوم قطار دی دا اولنی دې ته موږ څه وایو اپیډرمس. دې ته به څه وایي سټوډنټ اپیډرمس. اپیډرمس ته به انټر کیږي. اپیډرمس نه دی خو دا چې کوم ریجن دی دا ټول دی نو دې ته ما بره لیکلي کارټکس. څه مې ورته لیکلي کارټکس. نو دا به د کارټکس ته انټر کیږي. څه ته به انټر کیږي کارټکس ته. په دې دریو طریقو سره دا درې لارې دي. د کارټکس نه بیا مخکې بل لیر دی ته موږ څه وایو انډوډرمس. څه ته به انټر کیږي انډوډرمس. او انډوډرمس نه مخکې چې کوم لیر دی ته بیا موږ څه وایو سټوډنټ پیریسایکل. څه ورته وایو پیریسایکل. د پیریسایکل نه بیا دی خوا چې کوم دا کوم چې دا سټار شیپ ریجن ما جوړ کړی دا سټار لایک دا سټار لایک چې کوم پارټ ما جوړ کړی دې ته څه وایي دې ته وایي زایلم. دې ته څه وایي رقم یا کوم چې دا سټار شیپ سټرکچر دې ته موږ څه وایو زایلم. او د دې په دې سایډونو کې چې څه پراته دي دې ته موږ څه وایو چې دا څه دی دا فلویم دی دا څه دی. او په دې سینټر کې چې څه پراته دي دې ته موږ څه وایو پت. څه ورته وایو رقم ها. نو روټ هیر هغه واټر ابسارب کی اپیډرمل سیل ورکي اپیډرمس سے فارورډ کی کارټکس سیل کارټکس سے فارورډ کی ستا انډوډرمس ته انډوډرمس سے فارورډ کی پیریسایکل ته پیریسایکل فارورډ کی ستا زایلم ته. په څو طریقو سره په دریو طریقو سره یا خو په سیلوال کې موومنټ کوي یا په سایټوپلازم کې موومنټ کوي او یا په ویکیول کې موومنټ آف مټیریل کیږي. سټوډنټ دا یو بل امپورټنٹ میکانزم دی واټر موومنټ ان سایلم تھرو ټیکټ. ټیکټ څه ته وایي TACT TACT. دا څلور ټرم دي دا ځان سره نوټ کړئ. او دې ته موږ څه وایو کوهیشن تھیوري چې دا پیش کړی د ډیکسن او چارلی in 1894. دا ټیکټ وایي څه ته دا څلور الفاظ دي. د یو مطلب دی ټرانسپیریشن د بل مطلب دی اډهیشن د دې بل سی مطلب دی کوهیشن او د ټي مطلب دی ټینشن. دې ته بیا وکښې TACT. د یو ټي مطلب دی ټرانسپیریشن د A مطلب دی اډهیشن د سی مطلب دی کوهیشن د دې بل ټي مطلب سره ټینشن. یعنی دا څلور هغه فورسز دي دا څلور هغه طاقتونه دي دا څلور هغه قوتونه دي چې په ذریعه د واټر مالیکیول د دې روټس نه د پلانټ د ټاپ ته رسي. که تاسو د خیال کړي لکه د لاچي هایټ څومره دی لاچي 300 فوټ خو به وي که نه. آیا د لاچي په جرړو کې چا جرنیټر لګولی دی په فرض که جرنیټر پکې لګېدلی بیا خو به خلکو د شپې کور ته وړلي که نه. انسان خو ډېر لالچي دی.
اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یو پلانټ دی دغه هایټ 300 فیټ دی یا 400 فیټ دی یا 200 فیټ دی نو دا د ځمکې نه د سایل نه د لیوز ته د اوبه څنګه رسوي په دې کې څه میکانیزم دي کوم فورسز دي نو بینګ مسلم هم خو دا کنسپټ دی دا د الله تعالی قدرتونه دي خو به هر حال ساینټسټ خو هغه خبره ډسکس کوي یاره خبره چیړي را چیړي چې دا څنګه چل دی څه حساب دی که نه نو په دې کې موږ وایو چې یاره 4 قوتونه پکې انوال دي څو قوتونه انوال دي او د دې اسان مثال داسې دی چې یو زموږ سره احمد خان دی او بل زموږ سره څه دی څوک دی لکه دا یو فرض که دا زموږ سره دی احمد ګل او دا دی محمد ګل او دا ټیک ټاک کې کوي که نه احمد ګل داسې کار کړی دی چې دی اوس دی کور جوړوي او د په دې بالټي کې یا په دې لوښي کې اوبه د بره خیجي د دا بالټۍ داسې اوچت کړی دی او په دې کې پړې هم لګېدلې دي او دا محمد ګل دی بره راکاږي داسې خبره ترې خیال دی یو کس لاندې ولاړ دی هغه دا بالټۍ د اوبو هغه اوچتوي داسې پای کې بره پړې لګي بل کس یې داسې راکاږي نو د دواړو کسانو چې کوم فورسز دي هغه څه دي هغه په سیم ډایرکشن کې دي هغه څه دي دا یوې اوچتوي او بل یې راکاږي نو دغه شانتې په دې پلانټ کې چې کله ابزاربشن آف منرل کېږي واټر کېږي نو په دې کې 2 جنریټرې لګي دي 2 غټ فورسز دي یو فورس دلته په دې جرړو کې دی یو په څه کې دی لکه دا یې ته موږ څه وایو روټ پریشر څه ته وایو لکه روټ پریشر نو دا روټ پریشر پکې څه کار کوي دا کوي پوشنګ دا څه کوي لکه دا داسې واټر مالیکول دي که کوي او بره دلته کم کس ناست دی دا څه کوي دا پولینګ کوي دا یې راکاږي نو دلته چې کوم مین فورس دی ته موږ روټ پریشر دلته چې کوم مین فورس دی ته موږ څه وایو ټرانسپیریشن پول څه ورته وایو لکه ټرانسپیریشن پول راښکودو ته وایي که نه the pulling force which pull water molecule forward is called transpiration pull او دغه عمل ته موږ څه وایو ascent of shape څه ورته وایو لکه چې کله د دې جرړو نه واټر او منرل هغه ابسورب کیږي زایلم ته ځي او د زایلم نه بیا کم ځای ته ځي لیپ ته ځي نو دغه عمل ته موږ څه وایو ascent of shape څه ورته وایو لکه ascent of shape ascent څه ته وایي څنګه چې تاسو په میث کې وایي ascending order or descending ascending مطلب اوپر چڑھنا او shape څه ته وایي shape خو موږ ته پته دا solution ته وایي چې په کې منرل دي واټر دي نو ascent of shape مطلب سره موږ دلته لیکلي دي چې upward movement of shape in oscillum is called ascent of shape په ascent of shape کې موږ سره 2 main forces را یو روټ پریشر راغی بل موږ سره ټرانسپیریشن پول دا روټ پریشر څه کار کوي دا پوشنګ کوي دا څه کوي او دا بره چې کوم کس دی دا څه کوي دا پولینګ کوي نو د پوشنګ او د پولینګ په مدد سره چې کوم دی د سایل نه منرل او واټر هغه اپورډ مومنټ کوي او دغه عمل ته موږ څه وایو ascent of shape په دې باندې چې کومه تھیوري ده هغې ته موږ څه وایو کوهیشن تھیوري چې دا تھیوري ډیکسن چارلي پیش کړې ده په 1894 کې په دغه تھیوري مطابق په دې ascent of shape کې upward movement کې 4 forces involved دي یو فورس موږ سره سره transpiration pull the evaporating surface exhibit a lifting power when transpiration is at work the water is laterally pulled upward یعنی چې کله transpiration کیږي اوس transpiration څه ته وایي transpiration د پته را چې loss of water from aerial parts د دې پاڼو نه چې کله بهر ته د اوبه راوځي دغه عمل ته موږ څه وایو transpiration ځکه چې په دې پاڼو کې څه دي سټومیټا دي چې کله دلته دا ځای خالی شي که نه دلته دا ځای خالی شي نو دلته خو پریشر سیوای دلته پریشر کم شي نو دا یو مالیکول مخکې فارورډ کي دا مخکې مالیکول څه کي فارورډ نو چې دا ځای خالی شي نو دې نه مالیکول مخکې ځي سټپ بای سټپ دا ځای اوس فل دی که نه خو چې دلته را ویکنسي خالی شي نو دا کس بسي دا به یو قدم مخکې لاړ شي نو دا ته موږ څه وایو ټرانسپیریشن پول چې کله ټرانسپیریشن کیږي نو دا ویکنسي به خالی کیږي او دلته به دلته وروسته کم کس ته هغه به مخکې فارورډ کړي نو دا موږ ته پته ده چې دا واټر مالیکول دا د یو چین په شکل کې به خیږي د څه په شکل کې
یو د زنځیر په شکل کې د یو بل سره تړلي شوي دي ځکه چې دا واټر مالیکول د یو بل نه جدا کیږي. ولې نه جدا کیږي لکه واټر مالیکول ډیو ټو هایډروجن بانډ په دې کې مختلف فورسز دي وانډروال فورسز دي هایډروجن بانډ دی ټینشن دی پکې کوهیشن دی پکې دا د وجه نه چې کوم دی د واټر مالیکول د یو بل نه جدا کیږي دا راښکلی کیږي د یو زنځیر په شکل کې د یو سایډ نه ورته پوشنګ کیږي بل سایډ نه ورته څه کیږي پولنګ کیږي. دې ته اوس وکښئ ascent of shape upward movement of shape in xylem is called ascent of shape. There are two main forces involved in ascent of shape. The first one is root pressure. The root pressure is built up in root which push water molecule upward. In transpiration pull, it is the pulling force which pull water molecule from the aerial surface and create a vacancy inside the leaves. Adhesion څه ته وایي student? Adhesion مطلب ته چمټنا څه ته وایي لکه څنګه چې اوس پرې یو کیټ دی کیټ د کیټ انوکار شندي که نه کلاس دغه ونې سره نښه دي که نه نوکان یې لګوي هغه نښه دي او بره روان نو دغه شانتې د واټر مالیکیول څه کوي د دې زموږ سره هایډروفیلیک سرفیس سره نښه دي د کم سرفیس سره هایډروفیلیک هغه څه ته وایي چې هغه واټر سره څه کوي اټیچمنټ کوي یا واټر لوینګ وي نه ته موږ څه وایي هایډروفیلیک سرفیس. Adhesion, it is the force of attraction between water molecule to hydrophilic surface. داغه attractive force دی چې water molecule شو کوي د څه سره د hydrophilic surface سره. سلوال is composed of polysaccharide. دا سلوال د څه نه جوړ دی؟ د polysaccharide نه جوړ سیلولوز نه جوړ دی. water molecule cling to the cellulose molecule. د water molecule د hydration شو کوي او د cellulose molecule سره ځان څه کوي اټیچ ساتي. cohesion, what is cohesion? لکه دا یو بیکر دی دغه سره واټر مالیکول دی نو دا واټر مالیکول د یو بل سره نښتي دي. water molecule shows mutual force of attraction due to hydrogen bond. نو دا موږ یو سټرکچر شو کړی دی چې دا زموږ سره واټر مالیکول دی دا هم واټر مالیکول دی دا هم واټر مالیکول دی او دا سری دا ټول د یو بل سره څه دي لکه دا اټیچ دي د یو بل نه جدا کیږي نه نو دا ته موږ څه وایو کوهیشن. لکه دا یو بیکر دی په دې کې واټر مالیکول دي خو که دې بیکر ته موږ داسې ګورو دا به څنګه دا به موږ ته باسې په ترسو ښکاري. ولې به داسې کېږي لکه لا دې به ښه دا ځکه موږ ته به داسې ښکاري چې دلته د دې سایډ نه خو پې فورس اپلای کېږي که نه خو د بره سایډ نه پې فورس نه اپلای کېږي نو دې ته بیا موږ څه وایو سرفیس ټینشن څه ورته وایو. نو دا سرفیس دا یې راښکودې شوي دا سرفیس یې راښکودې شوي دې ته بیا موږ څه وایو سرفیس ټینشن او دغه کنډیشن ته څه وایي مینسکس څه ورته وایي لکه مینسکس. ټینشن څه ته وایي؟ ټینشن خو په معاشره کې هم ډېر زیات ټینشن دی څوک خفه یي چا جګړه کړي هغه خو ځان له ټینشن دی او یو ټینشن هغه د فزیکس دی څه دی لکه فزیکس. اوس ټینشن څه ته وایي؟ کینچاو ته وایي راښکودو ته وایي. It is the driving force دا هغه فورس دی for upward movement of water to tops of trees. دا هغه ډرایوینګ فورس دی چې دا واټر مالیکول بره راکاږي. د ټینشن کریټ ټینسایل strength. دا د سټیلو څنګه چې په سټیلو کې یو سټرینث دی که نه څنګه چې برابر کې سټرینث دی هغه څه کوي واټر مالیکول بره upward کیری کوي and water molecule and drag them او بره راکاږي. سټوډنټ دې ته بیا لږ وکښئ چې ټیکټ کوم میکانیزم دی. ټیکټ هغه میکانیزم دی چې په ذریعه د روټس نه واټر انټر کیږي څه ته زایلم ته د روټ زایلم نه سټیم زایلم ته د سټیم نه زایلم نه لیف زایلم ته هغه انټر کیږي او په دې کې زموږ سره څلور فورسز انوالو دي. ټرانسپیریشن دی، اډهیشن دی، کوهیشن دی او ټینشن دی. اټ از انف فار ټوډے.